بچپن نه موږ ډېرې خبرې داسې اورېدلې دي چې هغه په څه وخت کې زمونږ په مازغو کې ډېرې کلکې ناستې وې، بیا چې کله اوس د تحقیق دنیا ته راغلو او لږ ځګ علم الله تعالی موږ ته نصیب کو او تقلید د آبا موږ پرېښو، نو موږ په ډېرو خبرو پوه شو چې دا منګړتې وې او زموږ په غوږونو کې مازغو کې کېنولې شوې وې. خو دا پته موږ ته نه وه چې دا خبرې راغلي د کوم ځای نه دي. بس موږ به وایو چې منګړتې دي او منګړتې دي او منګړتې دي، خو منګړت هم چا خو به جوړې کړي که نه. د دې خبرو موجب څوک دی، بنیاد یې چا ایښی دی، راغلی د کم طرفه دي. مثال یو کورن غری غاړې ته دروغ راشي، پلار او زامن ناستی، یو دروغ خبره باندې ډسکس راشي، چې کله خبره وچانلی شي چې دروغ ده، خو بیا خو پوښتنه کوي چې دا دروغ کور ته چا راوړل. پته ولګي چې هغه پلانی هلک پلانی دیرې ته تلی و، هغه دیرې کې فلاني دا خبره کړې وه، نو دغه لک دا راوړه، لہذا هغه سړي کړې ده. نو موږ اوس د تحقیق په دنیا کې ډېرې خبرې معلوموو چې د قرآن په تفسیر کې دا منګړت خبرې کم ځای نه راغلي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د قرآن بعض خلاف خبرې چا ومنډلې. نو چې کله موږ بایبل ګورو که نه، الله دې حکمتیار صاحب په ژوند کې برکت واچي. حکمتیار صاحب یو کتاب لیکلی دی بایبل د قرآن په رڼا کې، خو ډېر ښه کتاب یې لیکلی دی. کم سړي چې بایبل نه دی پړاو کړی او دی تفسیرونه ګوري، نو دا به خالص غویی. دته دا پته نه لګي چې زما په تفسیر کې کومه خبره زه د اغیارو کوم او کومه خبره زموږ د خپلو ده. نو بایبل لیکلی دي چې د الله تعالی بعضې کسان د الله زامن دي، او دا د الله زامن دنیا ته راغلل، د انسانانو په لونو کې په ښایسته او جنکو باندې مین شول. سترګې دې خبرې ته وغواړه. نو چې کله هغوی د دوی سره نکاح وکړ، نو هغې نه بچي پیدا شول چې هغه دیوانو. څه شی و؟ دا د دیوانو نوم هغه ځای نه مونږ ته راغلی. څومره قصو کې دا خبرې مونږ اورېدلي دي، یاره دیو راووتو، داسې دیو لاړو، داسې دیو راغی. مونږ به وایو چې یاره دا دیو خو مخلوق په دنیا کې نشته. دا قصه د دیوانو چا جوړه کړه؟ دا بایبل کې راغلی چې د الله العیاذ بالله د زامنو او په دنیا کې د انسانانو ښایسته ولونو چې کله سره کې ملاپ وکړ، نو چون کې العیاذ بالله د الله زامن خو د هغوی د ګمان مطابق چې نو هغې نه لوی دیوان پیدا شول. دا د دیوانو دا خبره هغه ځای نه راغله او بیا په مسلمانانو کې دومره ورننوته چې اوس مسلمانان د خپلو بعضې کسانو شمار هم په هغه دیوانو په شان کوي، لکه شیعګان چې د علي رضی الله تعالی عنه تاریخ کله بیانوي، سیرت بیانوي، نو بس یو لوی دیو دی، یاره د خیبر دروازه داسې اوچته کړه او داسې ډالې ته جوړ کړو، بس په یو لاس یې جنګ کول او په بل لاس یې د روغ خیبر دروازه نیولې وه، او دا هر سړی مني. ولې عقل تی ملا اخیستی دی، ورته یې ویلي دي چې دین کې عقل نه استعمالیږي. حالانکه قرآن یوه جمله وی، قرآن یو مضمون وی، ورپسې وی لعلکم تعقلون، افلا تعقلون. ځای په ځای قرآن عقل ته دیکه ورکوي چې عقل استعمال کا، او د حیواناتو او د انسانانو په منځ کې فرق صرف د عقل دی، د نور د څه شي فرق دی. تم خوراک کوي، عوام خوراک کوي،
خرم خوراک کوي، تم امتیازي کوي هغه هم کوي، تم کورواله کوي هغه هم کوي، تم بشیر وړي هغه هم راوړي، تم आवाज وباسي هغه هم आवाज وباسي. تاو په خر کې کا فرق دی، د عقل فرق دی. تاو په غوا کې کا فرق دی، د عقل فرق دی. قبل څه شته؟ ملایانو ته عقل راواغستو، وروره ښه سنبالې وی کېږدی، ته یې ګټاو زه به دې ساتم. نو هغه دیوان یاره علی رضی الله تعالی عنہ د خیبر یاره څه چل دی پلاني کتاب لیکلی دی، د خدای بنده په دنیا کې کومه خبره ده چې کتاب نه ده لیکلی؟ هندوان چې څه کوي دا کتاب لیکلی، سکان چې څه مني دا کتاب لیکلی دی، یهود چې څه کوي دا کتاب لیکلی دی، عیسایان چې څه کوي او مني دا کتاب لیکلی دی، مجوس چې څه کوي او څه وایي کتاب لیکلی دی. ته ما ته د دنیا یو کافر وښایه چې د هغه کفر په کتاب کې نه لیکلی.